آیت نمبر 2. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله العظيم. صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. وآتوا اليتامى أموالهم. الله پاک فرمای چې مسلمانانو تاسو ورکړئ یتیمانو ته اموالهم مالونه دي دوی. دا بل حکم بیانېږي دی کې د سوره نساء تقریبا پہلا نمبر حکم دا ده چې یتیمانو ته خپل مال دا ورکړئ. نو دا مخکې مو عرض کړو چې ګوره قرآن او حدیث شریعت دا یې چې چا د سره حق ده هغې ته حق ورکړه او موږ څه کوو موږ یو چې زه حق غواړم ما ته د حق میلاو شي او شریعت تقاضا دا ده چې نه تا سره چا حق ده هغې ته خپل حق چې دا نو دا ورسوه. یتیم چاته ویلی شي چې انسانانو کې پلار وفات شي هغې ته یتیم ویلی شي. د یتیم زمانه دا بلوغ پورې د نبی علیه السلام فرمایي لا یتم بعد البلوغ یا لا یتم بعد الاحتلام چې بلوغ نه پس ته یتیم بچی دا یتیم نه وي بلکې بهستر شو بالغ شو. او زناورو کې چې مور مړه شي کوم زناور هغې مور مړه شي نو هغې ته چې دا نو دا یتیم ویلی شي او انسانانو کې چې پلار وفات شي هغې ته یتیم ویلی شي. زمانه د یتیموالي دا بلوغ پورې ده چې کله بالغ شو نو بیا بالغ دنو نه پس ته چې کوم دنو دا یتیم پاتې کېږي نه. نبی علیه الصلاة والسلام د یتیم متعلق فرمای انا وکافل الیتیم کهاتین. نبی علیه السلام داسې اشاره وکړه چې زه او د یتیم کفالت کوونکی دا داسې لکه څرنګې دا دوې ګوتې نږدو دي. یعنی څرنګې چې ما سره د کسرنګې د دوی ګوتې نږدو دي جنت کې به د حشر چې کوم دنو دا ما سره کېږي. او همدارنګې دا خطاب دا ولینو ته ده یعنی ولی دا معنا چې کوم دی د یتیم ترو ده ممای ده چې د یتیم مال هغې ته پاتې شو داسې کې پاتې شو چې دا مال خو د یتیم ده دا خو نه پوهېږي چې دا څرنګې تصرف وکړي لیکن دا پلار نه پس ته مشر رورې ده یا ترو ده یا خاندان کې بل یو څوک ده یا بعضې ټایم کې الله دې نه کړي داسې یو کس ده چې هغې اولاد خو پاتې شو او څوک رشته دار یې نشته او حکومت ورته څوک مقرر کړي چې تو دې دو ولې ولي یې تو دې دو ولې نگران یې د دې یتیمانو مال به تا سره وي او دا به دو منې تو خرچ کړې. نو دا خطاب دو ته شو چې تاسو څه وکئ د یتیمانو مال چې کله تاسو ته پاتې شو د ښې طریقې سره دو منې ورسوئ دو ته یې ویر کړئ. رستو شپږم نمبر آیت کې بیا دا مستقل بیا دا رسیدګي دا حکم چې کله ورته ویر کړه دا مال یاره جی یتیم مال یتیم لسو کالو شو 12 کالو شو نه هلته دا رسي فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إلیهم اموالهم چې کله پوی منې پوی شي ګټې توان منې پوهېږي بیا دې ته یتیم ته خپل مال چې دا نو دا واپس کله سې نه یاره جی بس دا خو 8 کالو شو 10 کالو شو بس اوس خو ستر ده. بعضې ټایم کې بالغ هم شي بیا هم پوهېږي نه. شریعت هلته کې خپل حکم ده چې تقریبا 25 سال ته وراسي بیا ورته مال چې دا نو دا ویر کړه چې تقریبا 25 سال کې بیا دا نه پوهېږي بیا هغې نه پس ته به دا کله پوهېږي بس بیا ورته ویر کړه دا د دې مال ده. خو دا 25 سال نه پهله چې تا سره د مال پاتې ده نو دا به ښې طریقې باندې دې باندې خرچ کړې. تقریبا 3 احکامات دي هغې کې ذکر کېږي د آیات کې. یو خدا ده وآتوا الیتامى اموالهم یتیمانو ته خپل مال ویر کوي. نو یو خو داسې ده لکه سوره بقره کې هم ذکر شوي دي او د سوره نساء آیت نمبر 10 کې مرسي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. چې الله دې نه کې څوک د یتیمانو مال خوري لګي قرآن فیصله دا د خپل خېټې ته د جهنم اور چرانو دا چي لګي داسې نه ده چې الله دې نه کېږي دا پیسې دی او دا یتیم ولا دا خبر نه ده. قرآن فیصله دا ده چې دا د یتیم مال خوري دا خپل خېټې ته د جهنم اور اچوي لګي. صحابه کرامو چې کله دا آیات نازل شو نو هغو داسې کار وکړو چې چا سره به کور کې یتیم و یتیم مال یې بېل کړی ده خپل مال یې بېل کړی ده. مثلا خپل افراد 10 کسان دي یتیم یو ده. یتیم ولی چې مثال اوړو دي د هغې کومه خرچه ده نو هغې اوړو بې راواخستو یوه ټیکاله خوري نو هغه ورته لندو کړو یوه ټیکاله ورته پخه کړه. سلن څومره ضرورت ده نو مثال دوره سلن وي چې دا نو دا دکان نه م راواخستو پوخ ویم کړو دې ته بېل نو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه کرام رالو یسالونک عن الیتامى قل اصلاح لهم خیر. قران آیات نازل شو. نبی علیہ السلام نه تاسو کې دی الله رسول الله ډیره ګرانه خبره ده کدی مال یتیم مال نه یو غپ مفروض د جهنم اور ده. اوس دل تکي کله د سکارو شي واټی کله د تروغه په خاکو یتیم دا کله لګو خوري کله ډیر خوري کله لګو خوري سو غپې پاتې شي اچ مو استعمالو نو مده پر جایز نه او که مثال دا ورته پورا اورلندو پورا ورته ورکو باز ټیم کې وګه پاتې شي. قران آیات نازل شو قل اصلاح لهم خیر. تورته فرمایي چې خپل منځ کې اصلاح کوي. وان تخالطوهم فاخوانکم. کدو مال خپل مال سره ګډوي خدا دې تاسو رونه دي هغه کې حساب د سره چې مثلا تا کور افراد لس کسان دي او بل طرف ته یتیم یو کس ده نو داسې کارو کا چې مثلا د لسو کسانو ولا حساب ته 40 کیلو وړو چرانو دا واچولو بل طرف ته 4 کیلو د دی ولی واچو ځکه چې تا یو کس په سر 4 کیلو وړو خپل راوخستو د یو کس په سرم چرانو دا 4 کیلو راوخله. دا کوشش کوا چې تا مال نه دی ته څه حساب لاړ شي او دی ولی تو چرانو داونه خوري به دې کې چې شر دې کې سہولت دا شو چې مثال 44 کیلو وړو چې را یوزي ته شو اوس چې پخېږي لګي 11 کسانو ته بس پخېږي لګي نو دا د شو چې 10 دی یو طرف نشو او دا یو چې کوم دا بل طرف نشو. نبی صحابه کرامو دې کې چې شروع کړو دا احتیاط چرانو دا شروع کړو. نو قران دا فیصله ده چې دو کې تاسو چې کوم د خپل یتیم ته خپل مال اورسوا اوس دا یتیم مال چې کله یتیم دا مال سورم پاتې ردی منی خرج کوا چې کوم مثال 25 سال ته تقریبا اورسیدو کوم پاتې دا او تویر کا چیرې پلار دی وفات و دوره حساب ما سره ما خو تامه خرج کړی دا بقایا پاتې دا واله کمال کم خرج پاتې و دوه منه خرچا کوله 25 سال نه پهله ختم شو بس ختم شو بیرته یا چې کله سمج کی راشي کله پویږي بیرته تا پلار ولې دوره مالو ما خو تاسو منه دوره پرې دا خرج کړل. دا مطلب دا چې د سینا چې الله دې نه کی مال یتیم ته چې دا نه حقي طریقې سره منی ناجایز طریقې سره خوري لګي یا چې دا غستریږي لګي چې نعوذ بالله دا سوچ دی چې کله دا پویږي د پویدنو نه پهله د مال مشرانو دا ختم کړي وي دا نه د جایز دا حرام کار ده. ذم حکم ولا تتبدل الخبيث بالطيب. دی یتیم مال هغه پاک ده خپل خبيث مال سره ما بدلاوه کله دینه کی تاواله مال چې کوم دانو دا 2 نمبر دا غنم دی یا مثال زمکه دا غا 2 نمبر دا یا مثال دوره قیمت ورینه دا یتیم په حصے کې کومه دا غا ډیره های لیول وریدا او تو څوک زمکه خور نه خرڅې نه زمکه خور نه قبضه کینه خو بس سو جی دی ولم شرم مرلی پلاټ دا ما ولن ولیکن هغه ول قیمتي دا هغه خپل ځان په لکه او دی خپل ځان ول چرانو دی په لکه دا دم تبدل چرانو دا وکړو بدلون هم چرانو دا نه کې نه هغه خپل نصیب شو تا خپل نصیب شو او دا کله کیږي الله دې نه کې مال هرڅ کې مال لالچ کې سړې ولاږي هرجی دا قیمتي پلاټ دا خو یتیم دا خو نه پويږي بدا وزن پسې وخېګم او دا خپل ولې مو قیمتي نه دا چرانو دی تویر کا یاره دا یتیم ته کومه سونا پاتې را چندي پاتې را دا خو نه پويږي بدا بوزسان ته کم بدی ولی څلغونه پیسې بچرانو یتیم په پاتې کیو لیکم الله پاک فرماینا د سبم نه کې تبدیلی بم چرانو دا ور سره نه کې. یو زنانه نبی رسول الله والسلام تعالی چې ما خوند وفات شوی دا او درې بچی چرانو دار نه پاتې وي نبی رسول الله والسلام ته فرمای چې باغې څو مال پاتې دی چې جی مالم پاتې ده نبی رسول الله والسلام دې بیبي تو فرمایلو چې تا د مثال لا لکه جهنم اور چرانو تا کت کې او تا خپل ګوت کې چرانو دا چولې یعنی دا سره دا مال که تو صحیح طریقې باندې دی اولاد باندې خرج نه کې الله پاک وتا نه دی ول حساب چرانو راخل ګورا خوراک خو بیل رالو الله دې نه کې سو کې خوري لګي چې بدلې ممنه بس هغه څرنګم دا غاده هغه ته ستا او خپل ول خپل چلانو دا استعمالوا. ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم. دریم حکم چې تاسو ما خوري مالونه د یتیمانو ولې الى اموالكم مع اموالكم خپل مالونه سره بس خپل مال سره چې کوم دانو دا ګټ کړي دا رجی بس ما معلوم دی کې شتا دا غي ولې مشتا دا او خپل کم دا یتیم ولې زید دا او یاد دا چې دا طریقہ خو ته خپل کې لګي نعوذ بالله دې لپاره چې مال خو ګرد او شریک چرانو نا کم لګیم او مان کې شرا یتیم ول مال ختمه لګي نه الله پاک فرمایدا ونه کې ولا تاكلوا اكل شي خوراک تا وړنو تا چې یتیم مال ما خوري دې کې تمام صورتونه رالو کدي یتیم کپڑی دی غام استعمال کې دی راو سداده مخوړي کدی یتیم پلاټ د ازمکه د غاده خپل طرف تکړو اغاده مو خوړو اغاده چې شره لکه ګوره عقل ذکر کړو خو دې کې تمام غرالو دی نه دی یتیم مال خپل مال سره ما استعمالوي
ځکه زیاده تر خوراک چې کوم دا نو د عقل سره کیږي بل چا ولې مال استعمالي لګي او خوراک کې چې دا نو دا رسی نو که مثال خوراک نه وي بلې طریقې سره دغه مال چې د خپل مال کې چې دا نو دا ګډ کړو دا ناجایز او دا حرام ده. اخر کې الله پاک فرمای انه کان حوبا کبیره بشک دا عظیمه لویه ګناه ده. حوب حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای چې دا د عبرانی زبان لفظ د په معنی د ګناه سره دا هم چې شره دا ګناه ده په معنی د ګناه سره ده. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو دعا کې فرمای اللهم اقبل توبتي واغفر حوبتي یا الله ما توبه قبول کړي او وبخي ما د پر حوبتي ما ګناه. نو نبی علیہ السلام دا لفظ خپل دعا کې استعمال کړي نو حوب یې شي ګناه ته. نو دا ګناه ده چې د یتیم مال خوراک کون د یتیم تخبل مال نه رسون یا د یتیم مال چې کوم دانو دا بدلون څنګه ګناه ده کبیره لویه ګناه ده. دا معمولی ګناه نه ده او دا حقوق العباد کې رسی د تعالی دې نه کې یو کس ده مون نه کوي لګي الله پاک حق نه ادا کوي لګي الله پاک نه سوالو کې چې الله دا مون منشو کوي کې دې چې الله پاک ورته معاف پاتې شو یتیم مال خوري او یا لاس نسی یا الله ما معاف کړه یتیم مال مخړل ده نه معاف کیږي. یتیم تخپل مال چې دا نو دا ورسوه او که مثال نوی نو لاړ شي یتیم نه معافي وغواړه ځکه حقوق العباد سره تعلق ده. ګوره حقوق الله آسان دي حقوق الله کې معافي کیدی شي الله پاک غفور رحیم ذات ده. امید والا پاک نه ذات نه ساتي یلا جی دا مومن ادا کړو څو کوم دا نشي چې 100% دا صحیح نشي 50% هم نشي 10% هم نشي او بس جی بس دورا شوه چې ان کوونو نه خو چې بس ادا خو موکړو. الله پاک نه وغواړي چې الله دار ته معاف کړي ته کې کمی کو ته نقصان دار ته معاف کړي کله چې کوم دا کپڑے نه دي صحیح کله او 10 کې فرق دا کله نیت کې فرق دا او کله سوچونه بل ذکرې ولیکن الله پاک نه وغواړي پاتې له حقوق العباد دا مسله چې کوم دا ډیره ګرانه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو موقع باندې فرمایلو یغفر للشهید كل شيء الا الدين چې شهید چې الله پاک بولېره کې شهید چې الله پاک ورته هر یو ګناه معاف کوي خو سوا د قرضې نه. الله دې نه کی قرضا اور منشتا دا او کله الله پاک لري کې شهید شو نور ګناهونه الله پاک معاف کوي هو قرضا اور تزکه نه معاف کوي ځکه د تعلق د حقوق العباد سره ده. نو دا یو حکم ذکر شو دلته کې د یتیمانو مال متعلق چې دوه له مال د صحیح طریقې باندې دوه باندې خرج کوي او اولاد نه کې خپل مال سره بدلې لګي صفا مال خاله او ګندا دي ته ورکه یا خپل استعمال کې راوړي لګي او بغیر د حساب نه ګوره یو حساب ول ذکر شو چې ګوره الله تعالی پاک فرمای وان تخالطوهم فاخوانکم خپل مال سره ګډ وډ کوي نو به تاسو رونه دي ولیکن حساب به صحیح ساتي چې دی ولی سوره خرج کې لګي خپل سوره خرج کې لګي دا سنا چې یتیم ولی تا منه وړي نه دا کوشش کاوه ک یتیم ولې تا مال یتیم تلاړو نو تا طرف نو یو صدقه شي او کله کې ناغي ولې رالو او جان بوجھ کر دسه کې به لوی ګناه ده. وآتوا اليتامى اموالهم الله پاک فرمای چې تاسو ویر کوي یتیمانو ته مالونه دي دوی ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب او تاسو ما بدلوي ناپاک مال پاک مال سره یا خبيث ردی مال عمده مال سره چې یتیم مال عمده ده حلال او پاک ده او خپل ردی مال سره بدلې د سبنه کې ولا تاكلوا اموالهم او تاسو ما خوري مالونه دي یتیمانو الی اموالکم خپل مالونو سره چې خپل مالونو سره ګډ وډ کې او نوذ بالله چل دی جوړ کړي چې دا استعمال کم دا خرم نه انه بشکد دغه ګناه دغه مال دی یتیم خوړن یا تبدیلی کون انه بشکد مال دی یتیم خوړن کان حوبا دا ګناه ده کبیرا لوی ګناه ده. الله پاک دې عمل کوم توفیق. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى والمغفرة. صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمة.